عثمان هیل صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او تاسو ته مخاطب شي. ودان عثمان هیل. کنفیوز هم یما ځکه چې بلا مشران ناست دي په سټیج باندې شعرونه به ووایم چې ما ښه کوشش کوو خو یاره نه راکوزېده، ما ښه کوشش کوو خو یاره نه راکوزېده، هغه د خپل غرور د غره نه راکوزېده. ما ښه کوشش کوو خو یاره نه راکوزېده، هغه د خپل غرور د غره نه راکوزېده. او تر څو چې به یې خلکو له ښه کار کتلی نه و، حیران صاحب، تر څو چې به یې خلکو له ښه کار کتلی نه و، تر هغې به د بر ګودره نه راکوزېده. مننه. تر څو چې به یې مننه تر څو چې به یې خلکو له ښه کار کتلی نه و، تر هغې به د بر ګودره نه راکوزېده. او ارمان که په کابل کې د بمونو باران نه وی اشنا صاحب، ارمان که په کابل کې د بمونو باران نه وی نو ښکته به ښایسته ماجره نه راکوزېده. مننه. ارمان که په کابل کې د بمونو باران نه وی نو ښکته به ښایسته ماجره نه راکوزېده. او د ښار د نوي رنګه لرې لرې ګرځېدله، د ښار د نوي رنګه لرې لرې ګرځېدله، زما ټپه د خړ خیبره نه راکوزېده. مننه. او څو شعرونه نور چې یاره دا خلاف خبرې به کومه شفق صاحب، یاره دا خلاف خبرې به کومه د هوا، یاره دا خلاف خبرې به کومه د بلا خلاف خبرې به کومه. او ټول عمري په مونږ شګې راشیندلي، ټول عمري په مونږ شګې راشیندلي، د هوا خلاف خبرې به کومه. ټول عمري په مونږ شګې راشیندلي، د هوا خلاف خبرې به کومه. او چې تر څو پورې مې پیغلې وي سرتورې، چې تر څو پورې مې پیغلې وي سرتورې، د رڼا خلاف خبرې به کومه. مننه. او یو څو شعر نور د حیران صاحب په اجازه چې کمبخته لیونیه یا بدبخته لیونیه، کمبخته لیونیه یا بدبخته لیونیه، په ځان دې هسې تېره کړله سخته لیونیه. او ته څه خبرې ژوند په هغه خلکو باندې ویاړي، ته څه خبرې ژوند په هغه خلکو باندې ویاړي چې چا باندې وختي هم وي ناوخته لیونیه. او په دغه جماعتونو کې جهاد جهاد نارې دي، په دغه جماعتونو کې جهاد جهاد نارې دي، د دغه جماعتونو نه نور تخته لیونیه. مننه. په دغه جماعتونو کې جهاد جهاد نارې دي، د دغه جماعتونو نه نور تخته لیونیه. او د هغه چا په سر باندې زما سره خلافي شفق صاحب، د هغه چا په سر باندې زما سره خلافي چې چا را غورځولی یې له تخته لیونیه. مننه. د هغه چا په سر باندې زما سره خلافي چې چا را غورځولی یې له تخته لیونیه. او پښتونه که خدای دې د دې جنګ چرته خلاص کي، اشنا صاحب، پښتونه که خدای دې د دې جنګ چرته خلاص کي، څه ومنه په پیر بابا منخته لیونیه. مننه. او حیران صاحب دغه یو نظم چې زه ډېر ساده سړی یم، زه اوس په دې پوهه شومه، زه ډېر ساده سړی یم، زه اوس په دې پوهه شومه، زما نه بل کم عقل نشته دی قسم درته خورم. دا زه چې خوار وزار یم دا په دې خبره یمه چې زه د جنگ خلاف یم، امن امن چغې وهم. زما مازغه خراب دی، نه مې زندگی خوښه ده او نه مې په هغه جان کې لویه خوشحالي خوښه ده. زما چې دا سوچ وي نو دلته به نهر ګرځمه، زما چې دا سوچ وي نو دلته به نهر ګرځمه. او چې کله مړ شمه نو هلته به دوزخ ته ځمه. د 21مې صدۍ جنګ خو ګټور جنګ دی، زه لیونی یم په امن باندې څه شی کوې، زه لیونی یم په امن باندې څه شی کوې. د ورځې تورې جامې اغوند ټوپک ګرځوه، او د شپې سپینې جامې اغوند چاړه پیدا کا. نصیب دې خپل دی بس که مړ شوې نو جنت ته به ځې، او که ژوندی وي د ډالرو سره لوبې کوه، او که ژوندی وي د ډالرو سره لوبې کوه. یو ملګري یو نظم وغوښتو، د هغې نه مخکې یو څو شعرونه چې سړیا ومې منه ګوره داسې نه خلاصېږم، سړیا ومې منه ګوره داسې نه خلاصېږم، زه اوس د دې بل شوي اوره داسې نه خلاصېږم. او
مطلب دی دا دی چې خوله پرانیزم او چغې کما مطلب دی دا دی چې خوله پرانیزم او چغې کما خاموشۍ ستا د دې پیغوره داسې نه خلاصېږم او د مارګلې په کنډو غنې کېږدی اورئ که نه د مارګلې په کنډو غنې کېږدی اورئ که نه پښتون وطن یم د لاهوره داسې نه خلاصېږم مننه د مارګلې په کنډو غنې کېږدی اورئ که نه پښتون وطن یم د لاهوره داسې نه خلاصېږم او دا شعر د ټولو باجوړ ملګرو ته ډالۍ وي چې ګولۍ را پرېوته او دوه دیواله وغورځېدل ګولۍ را پرېوته او دوه دیواله وغورځېدل د دې نه پس به زه د کوره داسې نه خلاصېږم ګولۍ را پرېوته او دوه دیواله وغورځېدل زه د دې نه پس به زه د کوره داسې نه خلاصېږم او نور د سپېڅلي بغاوت مالوچ په غوږو کېږدم نور د سپېڅلي بغاوت مالوچ په غوږو کېږدم د دې حالاتو د دې شوره داسې نه خلاصېږم